السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ هغه ویډیوګانې په هغې پسې ګرځو چې هغه کمې پیک یا ایډیټینګ وي یا هغه ویډیوګانې چې د هغه د سیاق او سباق نه هټ کر، یعنې کوم چې د هغې اوریجنل مقصد یي د هغې نه علاوه ترې بل چا د بل مقصد دپاره راغوستي کوم یو صحافي یا عام په سوشل میډیا باندې مشهور شوي، نو زما خو کوشش دی چې په هغې پسې کوشش وکړم هغه را پیدا کړم او هغه مخې ته راوړم او د هغې حقیقت راښکاره شي چې یاره دا څنګه چل شوی و. نو نن موږ چې څنګه پرونی ویډیو کړی وه په هغې کې موږ یو دوه په نورو باندې چې کوم ایډیټ شوي یا پیک ویډیوګانې وي په هغې خو موږ ویډیوګانې جوړې کړي، خو یو دوه پاتې وي. یو د سلیم صافي سره دا انټرویو چې کومه وه دا د ایډیټ شوې ده، ټیک نه ده، په دې به انشاءالله سبا ویډیو کوو. او یو دا د صابر شاکر یو کلیپ په دې خپل پروګرام کې ریپورټ کارت پروګرام کې چلولی و، نو دا تاسو واورئ په تفصیل سره ورته غوږ کیږدئ او د دې حقیقت به نن راښکاره کوو چې دا څه چل شوي و او صابر شاکر صاحب ته ولې دا لږ ځای راغیستو، د هغه څه مطلب و دې کې، نو دې ته غوږ شئ. سائٹ پہ رہے گی. شریف علی مولانا کس سے مدد مانگ رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے؟ اب داخلی طور پہ تو وہ ہو گئے ہیں ناکام. ذرا سنائیے جی. عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں. اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ. دا صابر شاکر صاحب به مخکې په دې ایروای باندې یو پروګرام کوو، دغه پروګرام به د ټولو نه مخکې سمی ابراهیم صاحب کوو. د سمی ابراهیم صاحب سره به دا شاکر صابر او یو کس نیم به ورسره بل ناست وو او د دې به بس دغه کار و چې یو خاص پارټۍ دپاره به لګیا او د دې نورو پارټو خلاف به چې څه څیزونه که هغه به ډېر ټیکو او که نه خو چې د دې په مقصد کې او د دې په پروګرام کې به پټ کېدل، نو هغه به یې راایستل او دغه ځای کې به یې پټ کول. دغه شان چې کله دغه وشو د دې حکومت خلاف د هغه ټیم کې د عمران خان د حکومت خلاف تحریک او د نور ټولو اتحادو کو تحریک مضبوط شو، نو په دغه ټیم کې بیا د دې تحریک د ټولو نه مشر د پی ډي ایم مشر هم چې کوم و هغه مولانا فضل الرحمن او دا تحریک چې کوم دی په مضبوطۍ سره چلوم مولانا فضل الرحمن، ځکه چې هغه ویل دا جعلي حکومت دی زه یې نه منم. نو بیا دوی به لګیا د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف به یو خبره راایستله او هغه به داسې خبره منفي به وه، لکه که منفي نه مو نو دوی به وله منفي سیټ ته یو ډایرکشن ورکوو هغه به یې راایستله. نو دا اصل کې د ډاکټر دانش سره انټرویو ده په اب تک چینل باندې ده، په 23 جنوري 2021 باندې دا انټرویو شوی. 23 جنوري 2021 دې سیټ ته تاسو د تصویر کتی شئ، په دې باندې موږ هغه تاریخ هر څه چې کوم دی باقاعده واضحه کړي. نو ډاکټر دانش صاحب چې کوم دی د دغه نه تپوس وکړي د مولانا فضل الرحمن څخه د انټرویو په سټارټ کې پیلنی تپوس یې دا کړی دی چې انټرنیشنل چې کوم حالت دی خاص کر د امریکایي نو هغه ډېر زیات بدل شو، یعنی ټرمپ کوش شو او جو بایډن چې کوم دی په حکومت کې رالی او دا ډېر وخت پس وشو، تقریبا دا داسې یو 14-15 کاله پس وشو چې یو ټرن د هغې یو چې کوم ټرن و د هغې صدر پوره کو دی کوش شو. د هغې تاسو ته پته یي 4 کاله ټرن نو د دغې نه مخکې چې کوم اوباما مو نو هغه هم تقریبا 8 کاله مسلسل تیر کړي و، د هغه نه چې کوم مخکې و بش هغه هم 8 کاله تیر کړي و، خو بیا چې ورپسې کله دا ټرمپ رالی نو د 4 کاله تیر کړل او په دې مډ ټرم الیکشن کې دی پیل شو، بیا جو بایډن رالی. نو دې ټرمپ داسې چل کړی و که نه چې د د فلسطین کې هم ډېر زیات خلک په عذاب کړی او په یروشلم کې د اسرائیل دارالخلافت تسلیم کړی مو جوړه کړی مو. ګوره دا چل دی ټرمپ کړی. بل دا کشمیر چې کوم دی که نه دا کشمیر ټرمپ ډایرکټ واخیست او د انډیا د هغې حیثیت ختم کړو. په دې کې ویلی کېږي دا چې ټرمپ ورسره ښه مضبوط ولاړ و ورسره میلاو. نو دې مولانا فضل الرحمن صاحب نه چې دا کم تپوس شوی نو هغه ورته دا ویلي چې ډیکټیټر نه دی، ډیکټیټر دا کم چې پوجي امیریت یا دا چې کوم ډیکټیټر حکومت کوي نو دی ځمکې ته ګوري، ځمکه قابو کوي او هغه که په زور او که په هر څه باندې، او کم چې د جمهوري کسي په جمهوریه او په صحیح طریقه باندې راشي نو د عوامو او د خلکو رای ته ګوري. نو چونکې د امریکي سیاست خو دی هغې ته خو ټوله دنیا ګوري. نو دغه شان مثال هغه د ټرمپ ورکړی دی چې دی یو ډیکټیټر و،
څنګه ډیکټیټر په مثالونه بیا ورکړي چې په یرشلم کې دي دغه شان دارالخلافه د اسرائیل ومنله او د کشمیر خبرې پکې کړي او جو بایدن چون کې یو جمهوریت سړی دی د ټرمپ سره چې کوم دی د هغې اسټبلیشمنټ ډېر زیات ولاړو بلکې د هغې راوستی مو نو دی په هغه تناظر کې دا جواب ورکړی څه جواب یې ورکړی د هغې تفصیل تاسو واورئ پہلے سب سے پہلا اسٹارٹ میں لیتا ہوں جو ایک بہت ہی اہم پوری دنیا کا جو لیڈر کہلا جاتا ہے امریکہ سپر پاور کہتے ہیں سر اس کے لحاظ سے وہاں تبدیلی ہوئی اور بڑی میجر تبدیلی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹرمپ کا جانا جو بائیڈن کا آنا ٹرمپ کے جانے اور جو بائیڈن کے آنے سے اسلامی دنیا میں خود امریکہ میں اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں سر دیکھیے امریکہ میں ہمیشہ حکومت کی تبدیلی وہاں کے ایک سسٹم کے تحت ہی ہوتی ہے اور زیادہ تر وہاں پر دو ہی پارٹیاں ہیں یا ریپبلکن پارٹی ہے اور یا ڈیموکریٹس ہیں تو عام طور پر ایک طویل عرصہ سے 2 مرتبہ کی صدارت مسلسل یہ دونوں پارٹی کرتے رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ریپبلکن وہ ایک ہی دورانیہ مکمل کر کے فارغ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ شاید ٹرمپ کی جو سیاست تھی یا ان کے جو رویے تھے یا ان کے جو اقدامات تھے وہ پبلک کو پسند نہیں تھے اب ظاہر ہے جی کہ ڈیموکریٹس سے ایک توقع رکھتی ہے اپنی قوم بھی اور پوری دنیا بھی عام طور پر امریکہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں حکومت ریپبلکنس کی ہو یا ڈیموکریٹس کی ہو دنیا کے لیے ان کی پالیسی یکساں رہتی ہے اور اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا لیکن عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں ڈکٹیٹر ہمیشہ خطے کو دیکھتا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے لیکن جمہوریت پسند وہ عوام کو اور ان کے مفادات کو اور ان کے خواہشات کو دیکھتا ہے تو آج اس وقت اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت ظاہر ہے جی کہ ٹرمپ کے دور میں بہت زیادہ دباؤ آیا ہے عرب کے خطے پر بھی اور بر صغیر پر بھی بر صغیر میں ان کے غیر جمہوری رویوں سے ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اور جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مودی گورنمنٹ نے ختم کر دیا اور اسی طرح فلسطین کے حوالے سے بھی عرب ممالک پر دباؤ ڈالنا اور زبردستی کرنا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور بجائے اس کے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرانے کے لیے اس لابی پر دباؤ ڈالتا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کی سرزمین چھینی گئی ہے لہذا فلسطینیوں کی سرزمین بحال کی جائے ان کو واپس کی جائے الٹا انہوں نے متنازع علاقہ ہے جس سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت جو بیت المقدس ہے جو یروشلم ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں پر امریکی سفارتخانہ کھولنا یہ تو دنیا میں کوئی اس کی روایت نہیں ہے کل امریکہ اگر کہہ دے کہ میں سری نگر میں امریکی سفارتخانہ انڈیا کا کھولنا چاہتا ہوں تو اس کے کیا معنی نکلیں گے جی تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس پر امریکی پالیسیوں کو نظر ثانی ہونی چاہیے اور ہندوستان کو بھی مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو بحال کریں